أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اے مؤمنانو اذا نکحتم المؤمنات کلچ پنکا والے تاسو مؤمنان خزی ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن او بیا اغیل طلاق ورکه مخکې د دینه چې اغی سره یوازې شي فما لكم عليهن من عدة پس نشتری پا اغی باندې هیڅ قسم شمارا تعدونها چې وی شماري د عدت دپاره فمتعوهن پس صرف دومره وکړئ چې هغوی له نفع ورکړئ وسرحوهن او پرېږدئ سراحا جمیلا په ښکلو پرېښودو سره یا ایها النبی ای پیغمبر علیه السلام انا احللنا لك منګه جایز کړي دي ستا دپاره ازواجک بیبیانې التي آغا اتیت اجورهن یو چې ته له مهر ادا کی وما ملکت یمینک او بل چې مالکی شي لاسونه ستا مما افاء الله د مالفین علیک پتا باندې وبنات عمک لونه د ترستا وبنات عماتک لونه د تروریانو ستا وبنات خالک لونه د ماسیګانو ستا د ماماستا وبنات خالاتک او لونه د ماسیګانو ستا التي هاجرنا معك مگر آغا چې تا سره هجرت کړي و امرأة مؤمنة او بل آغا مسلمانه ښځه ان وهبت نفسها چې تا ته ځان بخلي یعنی بغیر د مهر نه تا سره نکاح کول غواړي للنبي دا صرف د پیغمبر علیه السلام دپاره ان اراد النبي ان يستنکحها کچرې پیغمبر علیه السلام غواړي چې دې سره نکاح وکړي خالصة لك من دون المؤمنین دا به صرف ستا دپاره ما سیوا د نور مومنانو نه یو اهمه مسله چې دلته کې الله پاک ذکر کړه چونکې باس هم داسې را روان دی چې د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام د خاندان نه د خیلخانې نه شروع شوی باس دی دلته کې به کې الله پاک د نکاح یو څو قسمونه ذکر کوي او بیا د پیغمبر علیهم الصلاة والسلام دپاره ځکه چې د دې نه مخکې د زینب بنت جهش او د زید رضی الله تعالی عنه واقعات تیر شوه نو چونکې مماثلت یو بل سره مناسبت سیوا دی نو الله پاک وی اے مؤمنانو اذا نکحتم المؤمنات چې تاسو فنکاح والی یو مسلمانه زنانه ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن او بیا ورسره د یوازې والي نه مخکې تاسو طلاق کړئ فما لکم علیهن من عدة تعدونها نو په دې ښځو باندې عدت نشته چې دی یې وشماري فمتعوهن خو تاسو دومره وکړئ چې تاسو وله فایده ورکړئ وسرحوهن پرېږدئ سراحا جمیله په ښکلو پرېښودو سره اوس دلته کې مسله څه ده مسله پکې دا ده چې الله پاک خپل بنده دپاره دا خبره اسانه کړه چې کله تا نکاح وکړو نو بیا به ته دا څومره موده ساتي ښځه به بیا څومره موده ساتي نه الله پکې دا پابندي ونه راغوله چې څومره موده به یې ساتي الله پکې دا خبره واضحه کړه چې کله ستا کور نه جوړېږي داسې یو مسله جوړه شوه چې ستا او د هغې ترمنځ مخکې تعلق نه چلیږي نو چې تا نکاح تړلې قدرېدی بس تا ته اجازت ته په دې ګنهګار نه چې طلاق وله ورکړي خو کچری په دې نکاح کې تا هغې له مهر مقرر کړي نو مهر به اک کوي او که نکاح تا تړلې ده خو مهر دې وله نه مقرر کړی نو بیا به مهر مثل ورکړي مهر مثل دې ته ویلی شي چې د هغې د ماما د کاکا د لوڼو څومره مهر یې اک عمره به ورکړي خو دا به کله ورکړي کله چې ستا او د هغې ترمنځ تعلق راغلي نو بیا د هغې هغه ټول مهر رسي د مهر ورکولو نه مقصد دا دی چې کله هغې تا سره ضروري نه ده چې تاسو یو ځای شوي خو تا ورسره خلوت کړی دی یوازې شوي ورسره او په سبا له دې ورله طلاق ورکړو د هغې ټول مهر رسي ځکه چې طلاق څوک ورکوي نو تاوان به هغه مني که طلاق ښځه غواړي چې هولا ورته وایي ښځه به هر څه پرېږدي او که طلاق سړی ورکوي نو سړی به ټول په ټولو باندې بیا هغې له هغه تاوان به هغه مني مهر به ورله ورکوي څومره هم چې ایښي خو دا په هغه حالت کې ده چې د ده ورسره ټایم تیر شوي اوس د ده ورسره ټایم نه دی تیر شوی بس
مثلا چې کوم دی نو نکاح وتړلی شوه، اوس خلک یو ورځ دوه ورځې مخکې نکاح تړي، نکاح وتړلی شوه، کور ته یې راوسته او بس د څه وجوهاتو په وجه باندې ده وله طلاق ورکړه، دی ورسره نه دی یو ځای شوی. نو په هغه وخت کې چې اوس د هغې هغه نکاح کې چې کوم دی نو چې څومره دغه مقرر دی، مهر مقرر دی، د هغې نه به ولې دوی نیمه ورکوي، نیمه د هغې رسي، او که نه دی مقرر نو مهر مثل به وله ورکوي. ځکه چې نکاح د ده له طرف نه ماته شوه، طلاق ده ورکو. ښځه چې کله طلاق غواړي نو په دې کې به مونږ یو واقعه چې کوم دی نو مخکې راشي په 8مه سپاره کې چې پیغمبر علیهم السلام ته چې کوم دی نو یو بیبي راله او هغې ورته ووایي چېرې زما د خپل خاوند نه دی خوښ. هغه واقعه به په هغه ځای باندې بیا ذکر کړو، خو دا زما نه دی خوښ، بس د ده نه ماله طلاق واله. پیغمبر علیهم السلام هغه راوغوښتو او هغه ته یې ووایي دې له طلاق ورکړه. او ورته حضور دا خففه څه ده، دا څومره چې ما دې له ورکړي دي دومره وله نور څیزونه م ورکومه، خو زه طلاق ماتول نه غواړم. هغې وی زما خوښ نه دی، زه په دنیا څه کوم، زه په مهر څه کوم، بس اوسه پورې مې ورسره وخت تېرېده، اوس مې تېړه بد شو، بس ماله تېنه طلاق واله. پیغمبر علیهم السلام ورته وی تا پسې په مهر کې څه لیکلي دي؟ وی ما پسې باغ لیکلی دی. وی باغ به پرېږدي؟ هغې ورته وی بلکل مې ورته پرېښدی. هغه ورته وی 2 باغه وله نور ورکوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی دا غواړي دا د دې حق دی، بس ورکه وله طلاق. نو پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ښځې نه چې کوم دی نو د هغه چې کوم هغه مهر مقرر و هغه سړي ته پاتې شو. دغه شانتې چې هم دلته کې چې کوم دی نو چې سړی طلاق ورکوي نو تاوان به سړی مني او به مهر ورکوي. نو الله پاک وایي چې نه دې میلاو شوي نو فایده پکې څه ووته، د بیانولو فایده څه ده؟ الله وایي عدت نشته په ښځې چې دا به ګنې اوس چې کوم دی نو بیا 3 میاشتې تېروي او 3 میاشتې پس به دا بیا بل نکاح کوي. نه، دا که سبا بل نکاح کوي، که دا نن بل نکاح کوي نو کولی شي. ولې؟ دا عدت د څه لپاره دی؟ دا عدت د بچي دپاره دی چې دی د سره وخت تېر کړی دی، نو چې کله یو وخت لږ ټایم هم تېر کړی دی نو ممکنه ده چې دې میلاو شوي دي، الله پاک وله د هغې نه ماشوم ورکړي، نو په دې 3 میاشتې کې به پته ولګي. که چېرې د دې حیض راځي، مقصد دا دی د دې په خېټه ماشوم نشته، او که د دې حیض نه راځي بیا به دا انتظار کوي چې تر څو پورې ماشوم پیدا شوی نه دی. نو د نسل د نه ګډوډ کېدو دپاره بیا د دې دپاره عدت مقرر دی چې د دې چې کوم دی نو مستقل طور باندې چې کوم دی دغه 3 میاشتې کې د دې اندازه ولګېده چې بای د دې حیض راځي، ماشوم په خېټه نشته، بس دا خلاصه ده. په هغه موقع کې چې ټایم یې تېر کړي، اوس دلته کې الله پاک دا وایي چې د میلاوېدو نه مخکې دی، بس بیا په دې باندې عدت نشته. مهر چې کوم دی چې څومره مقرر دی د هغې نیم مهر پې شته، خو عدت پې نشته. او وسرحو فمتعوهن، دې له فایده ورکوي. فایده ورکول څه دي؟ فایده ورکول دا دي چې هغه مهر خو د دې دی د هغې سره یو لوپټه یو صادر ولواله بای زما مجبوري ده، په دې وجه زما دا نه غواړم چې زما ستا زندګي دې په ټکرو باندې تېره شي، بس الله دې په تا باندې بل ځای کې رحم وکړي. دې ته ویلی شي فایده ورکول. وسرحوهن سراحا جمیله، دا سرحوهن سراحا جمیله په ښه طریقه څه دي؟ لاس به ورپسې نه وي، چای پسې د بل ځای نه رشته راځي دې ورپسې هلته ورشي چې ګورې ما په دې وجه پرېښې ده، ګورې دا خامې دي پکې، او ما ګورې په دې وجه باندې چې کوم دی نو دا قبوله نه کړه چې هغې ته مشکلات جوړوي. نه د ده ورسره نور څه کار نشته، بس چې پرېښوده دکه تکلیف رسول ورته کافي وو. اوس الله پاک د پیغمبر علیهم السلام دپاره د هغه زنانو ذکر کوي، د هغه 4 قسمه زنانو ذکر کوي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره جایز دي. یا ایها النبی، اے پیغمبر علیه السلام، انا احللنا لک، مونږ جایزي کړي دي ستاسو دپاره، حلال کړي مو دي یعنې جایزي کړي مې دي ستا دپاره، ازواجکه د زنانو نه لومبنې التي آتیت اجورهن، هغه چې ته یې مهر ورکو، ازاد اصیله ښځه ده او تا یې مهر ورکو، ستا دپاره جایز ده. وما ملکت یمینک مما افاء الله علیک، بله هغه زنانه چې هغه تا ته په مالي غنیمت کې میلاو شوې ده، یعنې هغه وینځه ده، دا هغه تا دپاره جایزه ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم 2 بیبیانې داسې وي چې هغه وینځه وي، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ازادي کړی او بیا ورسره نکاح وکړه. یو پای کې جویریه رضی الله تعالی عنها وه چې هغه د یو سردار لور وه، د عیسایي سردار لور وه، او یو حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها وه. یو صفیه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترور هم ده، او دا صفیه رضی الله تعالی عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده. دا د
حیی ابن احطب چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټولو نه لوی دشمنو او یهودي دا د هغه لوروا نو چې کله هغوی په خیبر کې شکست وخوړو نو دا د پیغمبر علیهم السلام په حصه کې صحابه وله ورکړه ځکه چې وی دا سردار لور ده نو دا زموږ سردار دی کني دا رسېدلې د بل صحابي وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې په بدل کې هغې له بله وینځه ورکړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم آزاده کړه او د هغې په خواهش باندې ورسره نکاح وکړه نو الله پاک وایي چې که ته ورسره نکاح نم کې نو دا ستا دپاره جایزه ده چې تا له مال غنیمت کې راله بل وبنات عمک ستا د ترو لونه ستا دپاره جایز دي وبنات عماتک د تروریانو لونه ستا دپاره جایز دي وبنات خالک د ماماګانو وبنات خالاتک او د ماسیګانو خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره پکې اوس خصوصیت څه دی التي هاجرن معک چې تا سره هجرت کړي او د عامو انسانانو دپاره پکې دا شرط نشته د امتیانو دپاره دا شرط نشته څلور وله جایز دي په څلورو کې د هجرت شرط نشته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دپاره لس چې کوم دی نو هغه الله پاک جایز وګرځولې چې په هغې کې یو خدیجه بیبي وفات شوې وه نه ژوندی وي والله وایي چې تا سره هجرت کړی دی اوس دلته کې مفسرین یو ډېر ښکلې نکته بیاني چې د دې هجرت نه مقصد څه دی د دې نه مقصد دا دی چې پیغمبر علیهم السلام زمونږ مقصد خو دین خورولو او دغه بیبیانې چې تا سره تر اوسه پورې پاتې شوي دي په مکي زندګۍ کې چې هغه تا د زندګۍ یو لویه حصه په مکي زندګۍ کې تېره کړه نو دغه بیبیانې چې دي دی هغه دین زده کړی دی بس هغه دین د دین خورېدی شي اوس نور بیبیانې چې راځي اب بلا پس د دین زده کړه کوي د نور ضرورت نشته او بل دا الله پاک د هغې هغه قرباني قبول کړه چې پیغمبر علیهم السلام تا سره غریبي قبوله کړې ده او تا سره وطن پرېښی دی د دې دپاسه به اوس بله نه کې بس دغه بیبیانې چې کوم په نکاح کې دي هم دکه بیبیانې به وي او الله وایي پیغمبر علیهم السلام بدلولی هم نشي چې یو له طلاق ورکړي بله وکړي او د امتي لپاره دا جایز دي چې هغه په نکاح کې څلور ژوندی ساتلی شي اوس یو دی نه مړه شو بله به وکړي یو له طلاق ورکړو بله به وکړي په هغه باندې پابندي نشته او پیغمبر علیهم السلام ته الله پاک وایي دې له به طلاق هم نه ورکوي د دې په ځای باندې به استبداله مکانه بعد د دې په ځای باندې به بله بیبي سره اوس نکاح نه کوي بس دا د دې دپاره یو عزت شو د دین چې کوم مقصد و چې دا توره ګڼې بیبیانې تاسو وکړې موږ بل رس چې کوم دی نو په دې کې هغه وجې ویلې وي نو هغه هم حاصل شو هغه دین دی زده کو او بل دی تا سره غریبي قبوله کړه دی تو واغستې او بل دی تا سره هجرت هم وکړو وطن یې پرېښودو نو دا د دې اعزاز دی چې اوس به بله بیبي د دې د پاسه نه راولي و امرأتن بل ستا دپاره هغه بیبي جایزه ده مؤمنتن چې هغه مسلمانه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها چې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خپل ځان وبخي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خپل ځان وبخي یعنی د بخانې نه مقصد دا دی هغه وایي ما له مهر هم راکوه بس چې ما په نکاح کې والده کافي ده د دې بخانې نه مقصد دا دی بخانه مفتې ته وایي نو هغه تا د ځان دا بخانه اصل کې دا هیبه ده او هیبه ویلی شي یو کس له ډالۍ ورکولو ته نو هغه تا د ځان وبخي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بس ما خپل ځان صاحب حواله کړی دی نو که د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوښه جري الله پاک وایي ان اراد النبي ان يستنكحها که د پیغمبر علیهم السلام خوښه نو پس د هغې نه هغې سره هغه نکاح کولی شي او غالبا دا سودا رضی الله تعالی عنها وه چې هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ځان بخلی و په دې وجه بیبیانو به ورته بعضې وخت کې پیغور هم کوو بیا ته خو مفته راغلی الله وی چونکې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغلی ده دا یو ډېر لوی اعزاز دی نو دغه خیر دی عامه به دا مسله جوړه شي چې یو زنانه بل کس چې کوم دی یو نارینه ته وایي ما تا ته ځان بخلی دی او هغې چې کوم دی نو ورسره په هغې باندې نو د زنانو هغه ویلي یو به ختم شي د هغې هغه عزت به ختم شي دا مهر د هغې عزت دی دا مهر ولې ځکه مقرر دی چې دا د هغې عزت دی چې الله مقرر کړی دی چې دا یو فری سیز نه دی دا د الله پاک د طرف نه یو ډېر لوی عزت دی چې ما تاله درکو نو ته به ردي عزت خیال ساتې او ته به ردي په بدل کې څه قبلې څه څیز به ورکې چې هغه مهر دی نو الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالصة لک من دون المؤمنین دا حکم ستا دپاره دی په ځای د نور مؤمنانو نور مؤمنان چې کوم دي په هغې کې بخاني نشته او پیغمبر علیهم السلام په پتا باندې د الله دا احسان دی او دا ستا هغه خصوصیت دی چې که چېرې تا ته یو زنانه ځان وبخي
او ستا ورته اراده د نکاح نو ته ورسره نکاح کولی شي. خو دا بخانه دا څه وخت کې حکم و چې الله پاک لا دا آیات نو نازل کړي چې اوس پیغمبر علیه السلام حاجر نه معاکا چې حاجر نه معاکا راغی نو بیا پکې د بخانی والا لارم بند شو، بیا هر قسمه نکاح هغه بند شو. نو د پیغمبر علیه السلام دپاره الله دا خصوصیت ذکر کو چې دا څلور قسمه دا ستا دپاره جایز دي او عام امتی ته دا اسانی راوسته چې تا باندې دا شرط نشته چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ولګید چې ته به اوس نور نکاحونه نه کې بدلول هم نشي او کدی کې چې کمې راځي هم پې نورې نشي کولی. تا ته اجازت دی که ته کول غواړئ نو چې تا سره د څلورو نه کمیږي نو ته باقاعده چې بله کولی شي. بسم الله الرحمن الرحیم.